بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدمونو ورونو خویندو، زه یم خاورې داؤدجان او تاسو ګورئ خصوصي پروګرام چې د هغې نوم دی خیر ښېګړه. په دې پروګرام کې تاسو وینئ چې ساوي د الخدمت سره په یو ځای په مختلف سپاټس باندې ځي او هلته چې کوم دی د هغې چې څونه د خیر ښېګړې کارونه کوي هغه کارونه تاسو ته هغې مخکې راوړي. نن مونږ په آغوش یو یتیم خانه مونږ دلته پېښور کې یو او دا د ورلډ ارفن ډے په حواله باندې پروګرام دی. په دې ځای کې د الخدمت ملګري موجود دي او دلته د یو افطارۍ تنظیم هم شوی دی. بیا په دې کې ماشومان دي، دغه ماشومانو سره د دې ماشومانو لپاره دا پروګرام ارینج شوی دی. د ماشومانو لپاره بیا د اختر د پیسو بندوبست، د هغې د میندو لپاره بیا د جامو بندوبست او داسې نور ګڼ شمېر څیزونه د خوراک په شکل کې چې بسکټ دي یا نور. او د دې ټول اکټیویټي مقصد دا دی چې دې یتیمانانو ته دا احساس وشي چې دوی یوازې نه دي او دوی سره خامخا زما یا ستا یا د بل په شکل کې یا د الخدمت په شکل کې څوک نه څوک ولاړ دي. په دې پروګرام کې به نن موږ مختلفو خلکو سره خبرې کوو. نو راځئ چې وګورو چیرې دلته مختلف ملګري څه خبرې کوي. زما نوم محمد نعمان دی. الخدمت فاؤنډیشن اربن کې پروګرام چې کوم دی هغه صوبایي لیول باندې زه ګورم. الخدمت فاؤنډیشن په ټول پاکستان کې 14,000 نه سیوا ماشومان سپانسر کوي. زمونږ په صوبه خیبر پښتونخوا کې 3600 نه سیوا ماشومان سپانسر کیږي. نن چې تاسو دا کم پروګرام وینئ ورلډ اربن ډے په ټوله اسلامي دنیا کې دا نن مانځلې کیږي. په دې ورځ باندې الخدمت فاؤنډیشن او دې سره چې نور څومره ارګنایزیشن دي، ساوي شوله، آیچچ شو، نور څومره ارګنایزیشن چې دي هغې په دې ورځ باندې مختلف ایونټس ارینج کوي، ارګنایز کوي چې په دې ورځ باندې به موږ دا ورځ به د هغې یتیمانانو په نوم منځو. د چا په باره کې چې نبي علیه السلام ویلي دي چې د ټولو نه ښځې او غوره ځای ماته هغه دی کوم ځای کې چې د یتیم خیال ساتلی کېږي. د 13,000 کم یتیمانان چې دي نو دوی له موږ بینک اکاونټس جوړ کړي دي. کوارټر بیس باندې دوی ته اماونټس موږ په بینک باندې ټرانسفر کوو. د دوی د تعلیم او تربیت دپاره موږ په ملک کې 116 سټډي سنټر جوړ کړي دي چې هغې کې مختلف ټرینرز مختلف ایشوز باندې دوی ته مختلف سیشن ارینج کیږي. د دغې نه علاوه دوی موږ انولی هیلث سکرینینګ چیک اپ کوو، کمپلیټ سکرینینګ کوو. د دوی کومې میندې چې دي نو د هغې د روزګار دپاره چې د هغې څه هنر زده وي او څه کول غواړي نو هغې ته مایکرو فاینانس نه موږ بلا سود قرضه موږ ورکوو. نو دا پروګرام د هغې حوالې سره نن ارینج شوی دی. نن هم موږ دغه یتیمانان ماشومان راغوښتي دي. هغوی به نن موږ دلته افطاري به هم کوي. افطاري سره سره موږ د هغوی دپاره د اختر توپ هم تیار کړی ده. د هغوی مور دپاره کپړې دي، د ماشومانو دپاره د لوبو سامان دی، د هغوی دپاره بسکټ دي، د کوم جینکۍ ارپنس چې کوم دي د هغې دپاره د هغې کوم نکریزې دي، بنګړي دي، هغه سامان هم دغه کړی. د دې نه علاوه موږ د هغې دپاره د عیدي 7,200 روپۍ یو ماشوم دپاره د هغې د اختر دپاره دا د عیدي تحفه هم نن په دې پروګرام کې موږ دوی له ورکوو. موږ به شروع کوم اړخ نه کوو. ها السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیک ستاسو نوم دی؟ مدثر شاه. مدثر شاه کوم گیم دی خوښ دی؟ کرکټ، والیبال، هاکی؟ کوم یو گیم کې؟ کرکټ. او بیټسمین یې که بالر یې؟ بالر. فاسټ بالر یې؟ سیکنډ. سیکنډ بالر یې. ښه دغه چې دی د موږ سره نعمان انکل دی. نعمان انکل به تاله نعمان انکل دا څه شی دی؟ دا د اختر پیسې دا والا بیټه دا ورکې نه کې دې کې 2,200 روپۍ دي. صحیح ده؟ دا به کور کې ملول. جزاک الله خیر ووایه. جزاک الله خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هلکه بیټ څنګه ون ډے ده که څنګه ټیسټ پروګرام دی 2020 کوم یو میچ ته خوښ یې؟ 2020. او ته بالر یې که بیټسمین یې؟ بالر. 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 فاسټ بالرانو کې څوک خوښ دی؟ شهید افریدي. شهید افریدي. شهید افریدي خو فاسټ بالر نه دی مړه، هغه سپین بال کوي. خلک په سپین کې فاسټ دی.
نو بچې دا نعمان انکل تا ته راغلی دی او نعمان انکل به تا نعمانه دا مونږ به دلته تقریبا څومره ماشومان دي دلته 60 ماشومان دي 60 ماشومان ټولو ته به عیدي میلاویږي 7200 روپۍ دي جزاک خیر زویا ستا څه نوم دی عظیم عظیم په دې اوس خو پیسې میلو چې تیز ووایه که اوس خو عیدي میلو چې په تیز ووایه ته په دې باندې څه کوې زویا اختر کې په دې پیسو به ته څه کوې دا خو ستا عیدي دی که نه اختر کې به څه کوې ځان له به پې ټوپک علماس ټوپک نه خو م پلاره ساته چې دا بل څه شي والی ځان له دا چې کاربو کې بیټ دی غشتي ځان له په دې باندې نور بالونه والي ښه زویا ښه خوراک به پکې څه اخلي که نه زه وایم چې ما ته خپل ځاني څومره ښه فیلینګ کېږي په دې کې مختلفو ډونر چې کوم دي هغې لګیا دي هغه الخدمت ته په دې کې چې کوم دی په دې آغوش کې د ماشومانو ته کوم چې نومونه میکسیمم یتیمانان دي که نه میجارټي ټول یتیمانان دي او دې یتیمانانو ته د دې په مخونو باندې دا کومه خندا چې راولي د دې قیمت خو هسې لکه نشي جوړېدی زما په خیال چې په مني کې او په دغه کې نشي جوړېدی هغې چې په کومه طریقه باندې خاندي د هغې په سترګو کې چې کوم چمک دی زما په خیال چې ون کین فیل اټ خو هغه چې کوکاش په دې موقع دلته موجود دی نو منه غلطه وایم صحیح وایي بالکل جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یار ته ټانګه سمه رنګ کړی کار به څوک کوي کار به څوک کوي بس اصل مونږ راغلي په خپله مونږ په کار چې مطلب مونږ خپل ځان پروټیکټ کړو چې مطلب دا بیماري دا خو لګي هر څنګه لګي د هېڅ چا هېڅ پته نه لګي نول مونږ له په کار چې مونږ په خپله ځان سیف کړو او بیا چې کوم دی نو مونږ زمونږ رضاکار لګیا دي هر یو ماشوم ته چې کوم دی نو ماسک ورکوي هغه ته چې کوم دی ګلفز ورکوي او نو داسې مونږ نو مونږ نور مونږ نه کېږي انشاءالله داسې حفاظتي اقدامات چې کوم دی به مونږ اختیارو آغوش کې مونږ دلته موجود یو د ماشومانو سره چې کله مونږ دا ټوقې ټقارې او دا لوبې کوو کله بال وچیک کوو کله دوی سره په پنسل جګړه کوو کله دوی له د دوی نه بسکټ اخله واپس او ستا نوم څه دی تاسو له د اختر پیسې چې کوم دی دلته دغه درکړې الخدمت والا یو ته مې ماله پکې 200 راکوي دا ټولې والا چې ما ته څنګه دغه په سترګو کې کوم چمک واقعي خبره ده چې دا قسم څیزونه ډېر دغه کېږي راځئ رامخکې شئ او د دې خلکو سپورټ وکړئ مونږ سره د الخدمت د کې پي کې صدر موجود دی خالد وقاص صاحب زه ستا همت ته سلام کوم ډېر خو ډېره مونږ دې هم په منډه کړي وو ډېرې ظالمه منډه وې او داسې کوڅه دې پرې نه ښوده داسې محله دې پرې نه ښوده په کې پي کې او هغه ځای ته چې کوم دی تاسو ځان ورسولو چې د بده مرغ هلته اوسه پورې لا حکومتي مشرین دي او څوک هم نه دي نو موږ به ستاسو په کار ډېر فخر کوو دا نن جي په آغوش کې چې څه روان دي د دې شاته کنسپټ او زما په خیال چې په دې ښار کې د دې نه بهتر کار بل نشته دی وخت کې چې د یتیمانانو روز ده او یتیمانان چې کوم دی خدمت راغونډ کړي دي او ماشومانانو سره هغې مشغولۍ چې هغې ته دا احساس نه وي چې د هغې څوک نشته څنګه به کمنټس کوئ بسم الله الرحمن شکریہ داود صاحب ستاسو خیبر ویټي او صاحبي خصوصا چې دا زموږ د ګراوند باندې د الخدمت فاونډیشن کم کارونه دا یو جاین یو بل سره په دې کې تلو دپاره او د یو بل سره تعاون کولو دپاره دا سویم پروګرام زموږ کېږي الحمدلله خوشحاله یو چې نن تاسو د آرفنیج چې ول آرفن ډے ده او الخدمت فاونډیشن چې کوم زموږ آغوش دی د ماشومانو هغې ماشومانو اداره چې کوم ته یتیم ویلی کېږي د پلار د شفقت نه محروم دي رمضان دی د رحمتونو میاشت ده د مغفرتونو میاشت ده ورسره 15 رمضان د یتیمانو ټوله دنیا کې عالمي ورځ ملاویږي دا هر کال موږ داسې اکټیویټیز کوو هسې خو مستقل په پاکستان کې د یتیم ماشومانو د کفالت د ټونه لویه اداره الخدمت فاونډیشن ده 13000 نه زیات ماشومان الخدمت فاونډیشن د هغوی کفالت کوي او 13000 نه مراد دا دي داؤدجان صاحب
چې د دې ماشوم 15 خبرې موږ سره ته رسو د الله په توفیق سره او د مرګورو په څومره زموږ ډونرز دي د هغوی په تعاون سره چې د ماشوم تعلیم زموږ په ذمه دی د خوراک ضرورت زموږ په ذمه دی د صحت ضرورت زموږ په ذمه دی دغه د تربیت ضرورت زموږ په ذمه دی او د لباس ضرورتونه زموږ په ذمه دي دا 15 پیکج دی په دې یو کفالت نه مراد د دې ماشومانو د موریانو په نوم موږ اکاونټونه کولو کړي دي او هغه ته ماهانه هغې پیسې دي چې هغې کې د سکول فیس د جیب خرچ او د نور ضرورتونه پکې پوره کیږي نو دا نن دغه دي کې آغوش کې دا ماشومان موږ راغونډ کړي دي اختر را روان دی کورونا هم ده لاک ډاون هم دی په دې سخت وخت کې مونږ دا ضرورت محسوس کړو چې دا ماشومانو له خو اسم تعاون چې د الخدمت اړخ نه د ډونر په تعاون سره څه کیږي خو یو افطاري و یو ځای وکړو د دې میندې د دې ګارډینز راغل او دغه د اختر تیاری سلسله کې ته یو عید ګفت ورکو او د دې پروګرام نه دا یو میسج دنیا ته ورکو چې ګوره دا ماشوم نه دی د دې کفالت دا زما ماشوم سره هم دا چې کېدی ستاسو ماشوم سره هم کېدی شي دا بالکل او د دې نه د دې ګارانټي موږ تر چا سره هم نه چې دې نه پروګرام نه وځو موږ به ژوندي وو که مړه به یو خو که د دې ماشومانو مونږ د دې دپاره دا سوچ وکړو چې دا سمه ستاسو خدای ستا لکه فار اګزامپل 4 ماشومان دي نو یو ماشوم ځان سره یتیم واله 15 به دې شي که نه دغه سوسایټۍ کې هر څوک دا محسوس کړي چې که د هغه 2 ماشومان دي درېیم د یو یتیم د هغه په سر د لاس کېږي او دا پیغمبر هم ډېر خوشخبریان دي کې موجود دي چې زه د یتیم کفالت کوونکي به په جنت کې دغه سیده او جون زیږي دا دوه ګوتې څومره یو ځای دي کې اسګیپ نشته دی نو دا د پیغمبر سم رفاقت هم په دې کې دی دې پوره پروګرام ته موږ سره نوم ورکړی دی خبر دې ته موږ نوم ورکړی چې کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی رفاقت رسول بھی دا دواړه خبرې دي کې دغه دي نو ثابت هم ویمه خیبر AVT ته مو زموږ اورېدونکي کتونکي څومره دي چې د خپل سوسایټۍ کې وګورئ ستاسو محله کې ستاسو سره خواوجه چم ګاونډ کې کم یو یتیم وي نو هغه چې دی همداسې مه پرېږدئ بیا روزګار مه پرېږدئ د هغه په سر لاس کې دی دا معاشرتي ذمهداري هم ده سوشل زموږ ریسپانسیبلیټي هم ده او دا د نبي صلی تعلیماتو مجموعه هم ده نو راځئ چې د یو یتیم په سر د شفقت لاس کېږدو د یو یتیم کفالت مونږ ماهانه 4000 نه سالانه 48000 او ماهانه 4000 او دغه دې ماشومانو الحمدلله تاسو ته خوشخبری ده دې ادارو نه زموږ ماشومان میډیکل کالج ته وتل انجینر یونیورسيټي ته لاړل کډټ کالجونو ته لاړل نو خواري چې پیو شوه او دې ماشومانو باندې تربیت وشو خواري وشوه نو دا د مستقبل هیرې دي عارف صاحب چونکې تاسو د ساوي په دې ټیم کې او دې وخت کې مونږ کار کوو تاسو څه فیلینګ دی څه به ویل غواړئ ډېره مننه داؤدجان صاحب یقینا زه فخر ویاړ کوم چېرې زه د AVT چینل او بیا ساوي ځکه چې که تاسو کتلی سر الحمدلله دغه شان چې کله هم داسې وختونه راغلي تېر شوی پای کې تاسو موږ سره مرسته کړې ده نن چې کوم اوس دا کم اکټیویټیز روان دي یقینا دا د ډېر د فخر او د ویاړ خبره ده په دې ټایم کې چې کوم دا پروګرام هم روان دی والله د انسان اړو دردېږي ولې چې دا ګلونه ماشومان چې کوم دی انسان وګوري یتیمانان دي د هغې د الله د اسرې نه لوس وکړي او بیا داسې خلک چې هغې روالي او دې سره په دې موقع باندې هغې چې کوم دی نو ورته مرسته کوي په هر لحاظ سره یقینا دا ننني چې کوم اکټیویټي د الخدمت فاونډیشن والا لګیا دي او دې چې کوم دی نو دا ګیدرینګ کوي او خلک ماشومان چې کوم دی راغونډ کړي نور خلک راغلي دي زه به دا ووایم سر جي چې په داسې موقع باندې زما چې څونه کتونکي دي دا هغه د پروګرام ګوري که هغه په ګرد نړۍ کې دي ټول خلکو زما دا ریکویسټ دی چې رساوي او خاص کر الخدمت فاونډیشن چې دا کم اکټیویټیز روان دي کم یتیمانان دي کم بېسهارې دي د هغې څوک نشته د الله د اسرې نه علاوه پکار دا چې مونږ دا خلک خامخا چې کوم دی نو دې مرسته وکړو او دا خلک مونږ یاد کړو دې سره زمونږ نه هر څومره کومک چې وي پکار دی هغه به ډېر زیات ښه وي او یقینا دې ټایم کې چې کوم فیلینګ دی نو زه یم دا مونږ ته پته ده والله دې وکړي چې مونږ دې دغه شان مونږ له الله توفیق راکړي چې مونږ د دې خلکو د یتیمانانو بې اسرې خلکو هغې سره مدد وکړو गली गली कूचा कूचा फिरकर पाकिस्तान के लोगों को ये बताएंगे कि ये दाएं बाएं बसने वाले यतीम बच्चे ये आपके बच्चे हैं। आपके सिर्फ वो 2, 4, 6 बच्चे नहीं हैं जो आपके घर में पैदा हुए, बल्कि ये माँ बाप से महरूम बच्चे जो तुम्हारी दाएं बाएं की गलियों में मौजूद हैं, ये सब के सब तुम्हारे बच्चे हैं।
इनकी कफालत तुम्हारे ज़िम्मे है, क्योंकि प्यारे नबी ने ये फरमाया था कि मुझे मेरे अल्लाह ने कहा, हदीस कुदसी है कि मेरे अल्लाह ने मुझे कहा कि जिस बस्ती में कभी कोई रात को एक शख्स गुर्बत की वजह से भूखा सो जाए तो मैं उस बस्ती से बरियो जिम्मा हूं, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं उस बस्ती का। तो तुम्हारे दाएं बाएं तो प्यारे और नन्हे मुन्ने बच्चे, यतीम बच्चे भूखे सो जाते हैं, तुम्हें नींद कैसे आती है? ये तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह अलखदमत फाउंडेशन ने बर्पा की और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 13,000 बच्चों की कफालत की जा रही है और ये तादाद रोज़ बरोज़ आप सब लोगों के तावन से बढ़ती चली जा रही है। फिर इसी पर इक्तिफा नहीं किया, क्योंकि ये तो एक तहरीक थी, प्रोजेक्ट नहीं था। फिर जो कोई भी इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर यतामा की कफालत करने पे लगा हुआ था, उन सबको इकट्ठा किया और 2-3 साल पहले ये ऑर्फन केयर फोरम बनाया, उन सबको इकट्ठा किया। आए हम सब मिलकर ये काम करते हैं और इस जज्बे के साथ किया है कि अगर मेरे मुल्क के यतीम बच्चे अच्छे तरीके से रहना शुरू हो गए और इस मुआशरे का एक मुफीद फर्द बन गए तो यकीनन इस मुल्क पर रहमतें नाजिल होंगी, बरकतें नाजिल होंगी और इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। موږ سره کتونکو دی وخت کې د الخدمت فاونډیشن کې پی کې میډیا مینیجر موجود دی نورالواحد جدون صاحب. هغه دومره کار کړی چې پکې یو آواز راغله چې دی پکې څوارلس ورځې بیا کوارنټاین شوي و، دلته چې کوم دی سیلف آیسولیشن کې تللی و. دی ډېر جذبې سره نه یوازې د میډیا کارونه بلکې نور کارونه هم کړي. جدون صاحب اول خو د خدای پاک لاک لاک شکر دی چې تاسو ډېر ښه محسوس کوئ په کوارنټاین کې وئ. نو زما په خیال چې د کرونا په دې موسم کې ونس اګین تا ته ویلکم وایو په یو دغه کې سوی ورته بیا د مقابلې لپاره. جدون صاحب نن یوم یتامه ده او یتیمانان دلته په دې ځای کې ګرځي او د دې په سترګو کې هم سوالونه دي او د دې په مخ باندې خو اګر چې خنداګانې دي، خو بینګ میډیا مینیجر د الخدمت فاونډیشن ته به د خیبر ټي وي کتونکو سره څه کمنټ شیر کړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. داؤدجان صاحب ډېره مهرباني چې تاسو نن په دې پروګرام کې شرکت وکړالی یو او نن تاسو ته پته ده چې عالمي ورځ منځلې کېږي د یتیمانو د کفالت په حوالې سره. او تاسو ته پته ده چې د یون یو رپورټ مطابق په پاکستان کې د یتیم ماشومانو تعداد 42 لاک نه زیات دی او دا دومره غټ تعداد دی. داؤدجان صاحب که مونږ وګورو په خپل کور کې زموږ یو ماشوم وي د هغې د کفالت دپاره چې دی مونږ ته څومره مطلب مشکلات وي، نو چې یو 42 لاک ماشومان تا په دې معاشره کې د سیف شترې به مهار پرېښودل، نو ظاهره ده دا خو د هر چا په لاس ورتلی شي او د دې معاشرې دپاره دا بالکل یو بارود هم جوړېدی شي. نو الخدمت فاونډیشن دا فیصله کړې وه چې په ټول ملک کې د یتیمانانو د کفالت دپاره چې دی نو ارفن کیر پروګرام شروع کړو. په دغه کې چې دی نو د آغوش هومز یې جوړ کړل په ټول ملک کې، په مختلف ښارونو کې، په کورونو کې چې کوم ماشومان دي د هغې دغه دپاره فیملی سپورټ پروګرام شروع کړو. او د یتیم د کفالت دغه چې کوم دی دا زموږ یو دیني فریضه هم ده. په قرآن کې 30 مقامات باندې د یتیم د کفالت ته ترغیب ورکړلی شوی دی. په خپله نبي صلی الله علیه وسلم چې دی نو یتیم پیدا شوی او یتیم و، نو مطلب دا دی چې یتیم د کفالت دپاره چې دی نو پکار دا ده چې په دې اسلامي معاشره کې مونږ چې دی نو هغه څه وکړو چې مونږ کم پکار دي. او زمونږ مطلب دا دی دا پیغام چې دی نو دا د عام معاشرې ته چې دی نو د خیبر ټي وي په ذریعه باندې لاړ شي او مونږ چې دی نو عام معاشرې ته دا اپیل کوو چې د یتیم په کفالت په دې مهم کې چې د الخدمت فاونډیشن ملاتړ جوړ شي.
مسافرونه څوک د وطن نه بهر دي، څوک په یورپ کې دي، څوک په مغرب کې دي، څوک په عربستان کې دي، یو ای کې دي، څه دې خلکو ته څه ویل غواړي؟ یو میسج څه دی؟ ساده او اسانه خبره ده د زموږ څومره کتونکي دي، زموږ پښتونخوا ملګري دي یا ټول پاکستان یا بهر دنیا کې چېرته هم دي چې د یو یتیم کفالت په خپله ذمه والی که موږ خو ساده فارموله غواړو که ستا 3 بچي دي نو 3 یتیمان په د هغې کفالت په ذمه والی که 3 نشي کولی کم از کم د یو ماشوم کفالت په خپله ذمه واخلی. ستا د نورو ماشومانو د سر صدقه به شي ده او د پیغمبر صلی رفاقت دپاره او په دې دنیا کې آفتونو نه او مصیبتونو نه ځان بچ کول غواړي نو پیغمبر صلی یو حدیث ویلی داؤدجان صاحب وایي چې تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ دیا جاتا ہے. نو تعالی چې موږ څه درکو ستا سټیټس ستا مال ستا دولت ستا مقام مرتبه په دنیا کې دا د کمزور سره ښه والي په بنیاد الله تعالی درکوي. نو راځه چې کمزورو ملګرتیا وکړو ورسره چې خدای پاک موږ له سره کړي نور به هم راله راکړي دې سره کمیږي هم نه. او تاسو چې وختي وي چې دا سلوګن چې دی دغه لږ بیا دوباره ووایه. زمونږ د دې پوره پروګرام د کفالت یتیم پروګرام الخدمت فاؤنڈیشن کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی رفاقت رسول بھی. پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم خپل یتیم و تاسو علم کې ده کنه د دې ماشومانو نبی صلی الله علیه وسلم نسبت ده پیغمبر سم یتیم وکړ تاسو را مخکې شئ او هیلپ وکړئ. بس دا گزارش ټول مرګور ده چې 4000 ماهانه او 12000 سالانه 48000 سالانه خرچه د یو یتیم کفالت ملګرتیا را سره وکړي. پیغمبر صلی الله ملګرتیا به ان شاء الله زموږ په نصیب کې شي. ساوي شکریا د خیبر AVT شکریا داود به تاسو شکریا چې د دومره پروګرام تم خوند ول ورکو رنگ ورکو دا ماشومان خوشاله شو تاسو وکتل او ان شاء الله د دې د لپاره به زه او ته مونږ ټول د دې لپاره ذریعہ خدای د لپاره مونږ نیو زموږ خود ځان سره خېړو بلای ده. جی کتونکو تاسو کتل دا زموږ نن پروګرام کم چې په یتیم خانه کې او آغوش کې په پېښور کې او د ورلد آرفن ډے په حواله باندې دا پروګرام و چې په دنیا کې یو ورځ مانځل کېږي چې د یتیمانانو دپاره وي. دلته موږ دلته ماشومانو سره هم کوشش وکړو چې څه ټوکې ټکالې یا خبرې اترې او بیا د دې کې د مشرانو سره هم تاسو د هغې خبرې اورېدې خو د دې ټولو خبرو یو مقصد چې هغه تاسو ته ووایم دا دی چې یتیمانانو له چې وایي چې د کم یتیم په سر لاس څوک راکاږي او د هغه په لاس کې څومره ویښته راکاږي د هغې مطابق چې کوم دی هغه ته بیا جزا او بیا چې کوم دی هغه ته بیا ګټې میلاویږي او د هغه د آخرت لپاره دا یقینا چې یو ډېره لویه ګټه ده. نو زه وایم چې که فرض که تاسو شتمن دي تاسو له خدای طاقت درکړې وي نو تاسو یقینا د انفارمیشن چې په ټي وي وینئ تاسو دوی سره رابطه کولی شئ. تاسو چې کوم دی دلته د یو یتیم کفالت کولی شئ نو رامخکې شئ. الخدمت ساوي او یا د دې نه علاوه نور ډېرې ادارې دي د یتیمانانو سره تاسو مرسته وکړئ او که فرض که تاسو دوی سره مرسته وکړه نو دا ستاسو د آخرت ګټې دي. خورې داؤدجان ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.